امام قرطبی رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب التذکرة باحوال الموتى وامور الاخره واقعا نقلی وای په ورځ قیامت به الله تعالی حضور ته یو بنده پیش کړل شي، دغه به ګناهونه او ثوابونه دواړه برابر وي. نو د دې مبارک کې به دا فیصله کېږي چې ګناهونه هم برابر دي، ثوابونه داسې برابر سي. اعراف ته ځي چې په دې ټایم به وایي رقعه راوړل شي، په دا رقعه کې به لیکلي چې د دې مور او پلار مخته د اوف کلمه ویلې ده. نو چې کله دا په اعمالنامه کې کېښودل شي په میزان کې د ګناهونو خوا به درنه شي، نو بیا به الله تعالی فیصله وکړي چې دا دوزخ ته بوځي. ځکه د ګناهونو خوا یې درنه شوله، د مور او پلار مخته د اوف ویلو، نو فرشتې به وایي دا بنده د دوزخ طرف ته کشوي روان کړي دي. وایي د ده به په زړه کې خواهش پیدا شي چې کاش یو ځل بیا الله تعالی ما خپل مخ ته ودرېږي، زه د خپل بخشش مطالبه وکړم چې الله ما وبخښي. الله تعالی خو علیم بذات الصدور ده، بیرته به د فرشتو ته حکم وکړي ردوه، وایي راوغواړئ د ما دا بنده. چې کله یې راوغواړي نو بیا به ورته وایي ایها العبد العاق، ای د مور و پلار نافرمانه، ای د ما هغه بنده چې د مور و پلار نافرماني یې کړې. لأي شیء تطلب الرد الی، کوم شي ته دې ته اړ کړلې چې بیرته د ما مخ ته ودرېږې، دا خواهش دې څنګه په زړه کې را پیدا شو؟ و دا به ورته وایي چې الهي رأیت انی سائر الی النار. چې کله الله ته پیش شي خپل مغفرت به ځینې غواړي، خو هغه ټایم به دی خپل پلار هم ویني، دا پلار به هم په بله ګناه دوزخ ته روان وي. نو دی به عرض وکړي الهي رأیت انی سائر الی النار، ای پروردګاره ما خو خپل ځان ولید زه خو روان یم دوزخ ته، واذ لا بد لی منها، او زه خو به خامخا ځم. ولې به ځم؟ وکنت عاقا لابي، زه د پلار نافرمانه، د پلار مخ ته ما اوف ویلي، وهو سائر الی النار مثلي، ای پروردګاره زما پلار خو لکه ما دوزخ ته روان ده. فضاعف علی به عذابي، ای پروردګاره په ما باندې دا عذاب ډبل کا، د ما د پلار عذاب هم په ما راواچوه. وانقذه منها، خو زما پلار له دوزخ نه بچ کا. وای الله تبارک و تعالی ته به دا د ده ته خبرې خوند ورکړي، نو وبه فرمایي عققته فی الدنیا وبررته فی الاخره. امام قرطبي صاحب را نقلي، وای الله تعالی به ورته وایي چې تا د پلار نافرماني په دنیا کې کړې وله، خو په آخرت کې د نیکي ورسره وکړه. خذ بید ابیک وانطلقا الی الجنه، ای د ما بنده د خپل پلار لاس کې ونیسه، ځئ دواړه جنت ته. د پلار سره چې په آخرت کې عملنامې هم بندي، خو د الله تعالی رحمت په جوش کې راځي، دواړه جنت ته داخلوي. نو هغه کسان چې دنیا دارالامتحان ده، چې الله تعالی خپل حکم کوي بندګانو ته چې څوک د مور او پلار سره ښه کوي الله تعالی به ښه بدله ورکوي، نو په دنیا کې خو الله تعالی بالکل دغه ښېګړې نه ضایع کوي. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، الله تعالی د نیکانو خلقو اجرونه نه ضایع کوي. الله تعالی دې موږ ټولو ته د مور او پلار خدمت کولو توفیق را نصیب کړي. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا